بسم الله الرحمن الرحیم. غنه او د غنې اقسام. پوزې ته आवाज بوتللو ته غنه ویل کیږي. بیا غنه په دوه قسمه باندې ده. یو ته غنه آنی وي، بل ته غنه زمانی ویل کیږي. غنه آنی او غنه زمانی. غنه آنی هغه غنې ته ویل کیږي چې په نون او په میم کې خپل ذاتی आवाज دی. په نون او په میم کې چې کوم خپل ذاتی आवाज دی دغه ته غنه آنی ویل کیږي. او یا بل تعریف وکړه چې بغیر د اراده نه پوزې ته आवाज لړ شي، چې تا ورته اراده نه وي کړې، بغیر د اراده نه بغیر د قصد نه پوزې ته आवाज لړ شي دغه ته غنه آنی ویل کیږي. دغه ته څه وي؟ دغه ته غنه آنی وي. او غنه زمانی هغه غنې ته ویل کیږي چې سره د ارادې نه پوزې ته आवाज لړ شي. سره د ارادې نه پوزې ته आवाज لړ شي دې ته غنه زمانی ویل کیږي. او یا دویم تعریف داسې وکړه چې غنه زمانی هغه غنې ته ویل کیږي چې د یوې قاعدې او قانون د وجې نه پوزې ته आवाज لړ شي. د یوې قاعدې او د یو قانون د وجې نه پوزې ته आवाज لړ شي دغه ته غنه زمانی ویل کیږي. بیا د غنې زمانی 14 حروف دي. د غنې زمانی څو حروف دي؟ 14 حروف. یا دې څه وایا د غنې زمانی 14 اقسام دي. څو اقسام دي؟ 14 قسمونه دي. اولنی قسم نون مشدد. په کوم ځای کې نون راغی او د پاسه په شد راغلی وي دغه ته نون مشدد ویل کیږي. نو چې دا په کوم ځای کې راشي په دې کې به غنه زمانی کیږي، پوزې ته به आवाज ځي. ان دا اوس کومه غنه شوه؟ غنه زمانی. دویم قسم میم مشدد. چې کله په میم باندې شد راشي دې ته میم مشدد ویل کیږي. میم مشدد. نو چې په کوم ځای کې میم مشدد راغی نو په دې کې به غنه زمانی کو، आवाज به پوزې ته بوزو. لکه اما وایا اما حجی. دریم نمبر قسم نون ساکن مدغم به ادغام ناقص. نون ساکن مدغم به ادغام ناقص. نون ساکن مدغم به ادغام ناقص هغه نون ته ویل کیږي چې کوم نون ساکن وي او هغه په بل حرف کې مدغم کړی شوی وي. په نون کې چې کوم صفت دی هغه صفت په نون کې باقی وي. لکه غنه صفت د نون دی، غنه صفت د څه دی؟ د نون دی. نو سره د غنې چې د نون ادغام وشي دې ته ویل کیږي نون ساکن مدغم به ادغام ناقص. لکه راغلی دی من ورائهم. قاعده او قانون دا دی چې کله د نون ساکن نرستو د حروف یرملون نه یو حرف راشي نو د نون ساکن به په حروف یرملون کې ور مدغم کیږي. خبره پېښ شوې؟ نو دلته د نون ساکن نرستو واو راغلی. څه راغلی دی؟ واو راغلی دی. نو د نون ساکن په دې واو کې ور مدغم کړی شوی دی. دې نون ته مدغم ویل کیږي او دې واو ته مدغم فیه ویل کیږي. نو دې ادغام ته ادغام ناقص وي. دې ته څه وایي؟ ادغام ناقص. نو نون ساکن مدغم به ادغام ناقص دم د غنه زمانی قسم دی. دې کې چې کومه غنه کیږي دې غنې ته غنه زمانی ویل کیږي. لکه راغلی دی من ورائهم من ورائهم. څلورم نمبر قسم نون تنوین مدغم به ادغام ناقص. نون تنوین دو زبر دو زیر دو پیش تا نون تنوین وی. دو زبر دو زیر دو پیش ته څه وي؟ نون تنوین وي. نو د نون تنوین چې ادغام وکړل شي په ادغام ناقص سره، یعنی دو زبر راغلی یا دو زیر راغلی یا دو پیش راغلی او د دې نه وروسته د حروف یرملون یو حرف راشي نو د دې نون تنوین به ادغام په دغه حروف یرملون کې کیږي. په دغه کې څه کیږي؟ ادغام په حروف یرملون کې کیږي. به حروف یرملون کې څلور حروف دي، یا نون میم واو. یا نون میم واو د څلور حروف دي. په دې کې به ادغام سره د غنې نه کیږي. په دې کې به ادغام څه کیږي؟ سره د غنې نه کیږي. نو دلته د نون تنوین نه وروسته یا د حروف یرملون نه راغلی ده. د دې نون تنوین ادغام په دې یا کې کیږي خو دې ته ادغام ناقص ویل
کیږي دې ته څه وایي ادغام ناقص ویل کیږي لکه عینا یشرب دا څلورم قسم د غنه زمانی نشو پنځم قسم میم ساکن مدغم فی المیم میم ساکن راغلی دی او هغه نه رستو بل میم متحرک راغلی دی قاعده او قانون دا دی چې په دې کې ادغام شفوي کیږي کې څه کیږي ادغام شفوي چې میم ساکن راشي او هغه نه رستو میم متحرک راشي دا اول میم ساکن به په دې دویم میم متحرک او مدغم کیږي د ادغام شفوي ویل کیږي نو دام د غنه زمانی د قسم نه دی په دې کې چې کوم غنه کیږي دغه غنه زمانی ده دغه څه ده غنه زمانی ده لکه مثال الیکم مرسلون الیکم د کوم په اخر کې میم ساکن راغلی دی به ترستو بل میم متحرک راغلی دی دا اول میم ساکن به په دویم میم متحرک ور مدغم شي د ته ویل کیږي میم ساکن مدغم فی المیم میم ساکن مدغم فی المیم په دې کې چې کوم غنه کیږي دا غنه زمانی ده د څه ده غنه زمانی ده اواز راکا الیکم مرسلون إليكم مرسلون شپږم نمبر قسم نون ساکن مدغم فی النون نون ساکن راغلی دی وروستو دی بل نون متحرک راغلی دی نون ساکن راغلی دی وروستو دی بل څه راغلی دی نون متحرک راغلی دی نو په دې نون ساکن کې به موږ اوس ادغام کو څه به کوو دا نون ساکن به په دې نون کې ور مدغم کوو نو په دې کې چې کوم غنه کیږي نو دا د غنه زمانی قسم دی دا څه دی لکه د غنه زمانی قسم دی لکه من نصير من نصير وم نمبر قسم نون ساکن به حالت اخفاء نون ساکن راغلی دی او د نون ساکن نه وروستو د 15 حروفونه یو حرف راغلی حروف اخفاء ته راغلی دي نو په دې نون ساکن کې به اخفاء حقیقي کې څه به کیږي اخفاء حقیقي به کیږي نو په دې نون ساکن کې چې کومه اخفاء کیږي او اخفاء ولا غنه کیږي نو دقه غنه قسم د غنه زمان نه دی دلته نون ساکن راغلی دی او د 15 حروفونه راغلی ده د حروف اخفاء نه راغلی ده نو په دې نون ساکن کې به اخفاء کیږي نو دې کې چې دا کوم اخفاء کیږي او پورې د اواز دی دا د غنه زمانی قسم دی دا څه لکه دا غنه زمانی قسم دی ينظرون اتم نمبر قسم نون تنوین به حالت اخفاء نون تنوین به حالت اخفاء ما دا وکې ده نون تنوین راغلی دی دو زبر راغلی دی دو زیر راغلی دی دو پیش راغلی دی او د دې نه وروستو د 15 حروفونه حروف اخفاء یو حرف راغلی دی نو په دې نون تنوین کې به اخفاء کیږي او دې کې چې کوم غنه کیږي د اخفاء والا نو دغه قسم د غنه زمانی نه دی د څه قسم دی د غنه زمانی قسم دی غنه زمانی پکې کیږي لکه راغلی دی جنات تجري جنات تجري نهم نمبر قسم میم ساکن به حالت اخفاء عند الباء ما توکې ده چې کله میم ساکن راشي او وروسته تبا راشي په دې میم ساکن کې به اخفاء کیږي او د اخفاء ته اخفاء شفوي وي دې ته څه وایي د اخفاء ته اخفاء شفوي وي نو د اخفاء شفوي ولا غنه هغه د غنه زمانی قسم دی څه قسم دی د غنه زمانی قسم دی لکه راغلی دی وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون په دې کې به د میم نرم ویل کیږي او په سختۍ سره دا کیږي او په میم کې به پوزې ته आवाज بوځي نو چې دا د پوزې ته پکې आवाज بوته دقه ته غنه زمانی وي ته شوی غنه زمانی ویل کیږي لسم نمبر قسم نون ساکن به حالت اقلاب عند الباء ما دا وکړه دا چې کله نون ساکن راشي او ورسته ته بار غلی وي نو دا نون ساکن په وړو کې میم باندې بدلیږي ته شوی لیکيږي ته اقلاب ویل کیږي چې کله نون ساکن راغلی وي او د نون ساکن ورسته بار راشي نو دا نون ساکن په وړو کې میم باندې بدلیږي ته اقلاب ویل کیږي ته شوی ته اقلاب ویل کیږي نو چې کم نون ساکن په میم باندې بدل شو او په دغه میم کې چې کوم غنه شوله دقه غنه چې ته اقلاب وي اقلاب ولا غنه ویل کیږي دا قسم د غنه زمانی دا څه دی لکه د غنه زمانی قسم دی میم بعدی من بعد 11 نمبر نون تنوین به حالت اقلاب عند الباء نون تنوین راغلی دی دو زبر دی یا دو زر دی یا دو پیش دی قاعده او قانون دا دی چې کله د دو زبر یا دو زر یا دو پیش یې تنوین درستو بار شي سره شي بار شي په دې نون تنوین کې به اقلاب کیږي سبا کیږي نو پوړو کې میم باندې بدلیږي ته اقلاب ویل کیږي نو په دې کې چې کوم غنه کیږي دقه غنه د غنه زمانی قسم دی لکه راغلی دی خبير
بصير. خبير بصير. دولسم نمبر قسم نون ساکن بحالت ادغام عند المیم. نون ساکن بحالت ادغام عند المیم. ما د وکړه نون ساکن راغلی دی او د نون ساکن نرستو میم د حروف یرملون نه راغلی دی. د څه نه راغلی دی؟ د حروف یرملون نه میم راغلی دی. نو دا نون ساکن به په دې میم باندې بدل شي او میم به په میم کې مدغم شي. او یاد شي وایا چې دا نون ساکن به په دې میم کې ور مدغم شي. دیتا ادغام مع الغنه ویل کی. دې څه وایي؟ ادغام مع الغنه. نو د نون ساکن وروسته چې کوم میم متحرک راغلی په دې کې چې کوم غنه کیږي دام قسم د غنه زمانی دی. دام قسم د څه دی؟ د غنه زمانی دی. لکه مم مکان. من مكان. دیارلسم نمبر قسم نون تنوین بحالت ادغام عند المیم. ما د وکړه نون تنوین راغلی دی، دو زبر راغلی دی، دو زیر راغلی دی، یا دو پیش راغلی دی او د دې وروسته میم متحرک راغی. سره میم متحرک راغی نو دا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش یعنی تنوین دا په دې میم متحرک ور مدغم کی. دیتا ادغام مع الغنه وی. څه ته وایي؟ ادغام مع الغنه. نون ساکن نون تنوین بحالت ادغام عند المیم. نو په دې کې چې کوم غنه کیږي نو دا قسم د غنه زمانی دی. دا قسم د څه دی؟ لکه د غنه زمانی دی. آواز را کړه سراجا منيرا. سراجا منيرا. سراجا منيرا. سراجا منيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.